أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ناشنا پیدا کون کې دی الله د اسمانونو او د ځمکو او هر کله چې فیصله وکړي د یو کار نو وایي هغې ته چې شه نو هغه شي کله چې اراده وکړي د یو کار نو هغې ته ووایي شه هغه شی موجود شي دا اوس څلورمه طریقه ده د رده چې الله رب العالمین بغیر د مثال نه د اسمانونو او د ځمکو پیدا کوونکی دی نو د هغه اولاد ته څه ضرورت دی مخکې فرمایلي وقالو اتخذ الله ولدا دا خلق وایي چې الله رب العالمین بچی نیول دی د هغه دپاره بچي دي نو خدای پاک خو د ځمکې اسمانونه بغیر د مثال نه بغیر د نقشې نه بغیر د مادې نه پیدا کړي دي نو د هغه اولاد ته څه ضرورت دی عیسی علیه السلام عزیر علیه السلام ملائک علیهم السلام دا ټول د دې خبرې ګواهي ورکوي چې اسمانونه او ځمکه الله پیدا کړي دي نو په دې کې یو قسمه اشاره ده دې خبرې ته کوم ذات اسمانونه او ځمکې بغیر د مثال نه نوي پیدا کړي دي نو هغه ذات عیسی علیه السلام هم بغیر د پلار نه پیدا کړ دی په هغې باندې قادره دی عیسی علیه السلام د الله پاک مخلوق دی نو د هغه دپاره پلار نشتی نو چې پلار یې نشتی نو هغه د چا د الله رب العالمین دپاره څنګه زوی شو نعوذ بالله منها بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او ځمکو دی نو الله رب العالمین ته بدیع ځکه وایي چې مخکې د اسمانونو او د ځمکو مثال نه و نقشه یې نه وه بغیر د مثال نه پیدا کړي دي خالقهما من غیر مثال سبقه الله پاک پیدا کوونکی د دې ځمکې اسمانونه بغیر د مثال نه چې هغه مخکې تیر شوی نقشه یې نه وه علامه علوسی رحمت الله علیه د امام راغب نه نقل کړ دی هغه وایي موجدهما بغیر آلة ولا مادة ولا زمان ولا مکان الله پاک موجودونکی دی پیدا کوونکی دی د ځمکو اسمانونو بغیر د آلې نه بغیر د مادې نه بغیر د زمانې نه بغیر د مکان نه انسانان چې یو کار کوي نو هغه په یو ځای کې کوي په یو زمانه کې کوي د هغې دپاره څه ماده پکار دي د هغې دپاره څه آلات پکار دي مثلا یو سړی کور جوړوي کوره نو د هغې دپاره ځمکه یي دغه مکان شو او چې بیا کار کوي نو هغه په یو زمانه کې هغه کار کېږي د هغې دپاره ماده یي څه خښتې راوړي سیمټ راوړي بلاک راوړي او آلی لکه کرنډی وغیره دا څیزونه هغه پکې استعمالیږي ګینتری کشی یا نور څیزونه چې کوم دی هغه پکې استعمالیږي نو الله رب العالمین دا څه چې پیدا کړي دي بغیر د آلي او د مادي او بغیر زماني او بغیر د مکان نه پیدا کړي نو بدیع لفظ په قرآن کې څو ځله راغلی دی دلته راغلی دی بیا سورت انعام کې بیا سورت احقاف کې راغلی دی نو بدیع د بدعت نه ماخوذ دی نو په لغت عربو کې بدعت ابداع بدعه دا یو شی دی او د دې معنی دا د یو شی بغیر د نمونې او بغیر د مثال بغیر د نقشې نه ابتداء نوی جوړول پیدا کول مبدع او بدیع هغه چاته وي المنشئ والمحدث ما لم يسبقه الى انشاء مثله واحداثه احدنا هغه شی را پیدا کوونکی چې هغې په شان مخکې چا پیدایش نه یې کړی دې ته فاطر هم وایي عربۍ کې فاطر نوی پیدا کوونکی نو بدعت په دین کې یو نوی شی پیدا کول دي چې د هغې تایید په قرآن او په سنت کې نه وي انسان پکې ثواب ګڼي دین یې ګڼي نو دغه چې کوم دی دا ګمراهي ده لکه حدیث کې راځي کل بدعة ضلالة هر بدعت چې دی دا ګمراهي ده او بل حدیث کې راځي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې زموږ په دین کې یو نوی کار پیدا کړ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه د هغې په دین کې څه اصل دا څه دلیل نه وي هغه مردود دی
نو بدعت په دوه قسمه ده، یو لغوي دی چې په لغت کې بدعت څه ته وایي، یو شرعي دی چې په شریعت کې بدعت څه ته وایي. لغوي بدعت دغه تیر شو، یو نوی شی پیدا کول ته ویل کېږي. نو په دې کې بیا حسنه او سیئه، ښه او بد، دا دواړه شته. مثلا ناروا او کارونو ایجاد وکړي، دا ناروا دی، د ګمراهۍ آلات پیدا کړي، سامان جوړ کړي، نو دا سیئه دی، بد دی، بد بدعت دی. که ښه شی ایجاد که جو هغه ښه دی، خو دغه بدعت په لغت کې ورته ویل کېږي، په شرع کې دا بدعت نه دی، دغه ته ایجادات وایي. ایجادات دا بریلیان حضرات وایي چې تاسو موږ ته بدعتیان وایي، مبتدعین وایي، دې دیوبندیانو ته وایي. نو تاسو هم دا څیزونه استعمالوئ. لاوډ سپیکر باندې چې کوم دی هغه په جوماتونو کې خبرې کوئ، په جهاز په موټر کې ګرځئ، او په ریل ګاډي کې سفر کوئ، ګاړی په لاس کوئ، په جومات کې پنکې لګولي دي او ټوټو ته کښېنئ، په هغې باندې اودس کوئ. دا ټول چې کوم دی دا نوي څیزونه دي، او په هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه و. نو لهذا دا بدعت دی. نو دغه بدعت نه، دا خو ایجادات دي. د دین د ترقۍ دپاره ذرایع استعمالول، نو دغه ته هغې بدعت للدین وایي، هغه جایز دی. یو بدعت فی الدین دی، په دین کې دنده یو نوی کار پیدا کوله، هغه ناروا دي. او د دین د ترقۍ دپاره چې کوم څیزونه استعمالیږي، نو هغه خو جایز دي. دا ایجادات دي. لکه تصنیف، تعریف شو، مدرسې شوې جوړوله، چې دا د دین پکې نه ګڼي، او د دین د ترقۍ ذریعه یې ګڼي، نو دا بدعت حسنه شو. چشمې دي انګریزانو جوړې کړي دي، هر چا جوړې کړي دي، هغه سړی په سترګو کوي، په دې کې چې کوم دی یو سړی ثواب ګڼي، دا ثواب دی په دې کې. نو دا جو د دې استعمال بیا ښه نه دی. ثواب یې نه ګڼي، ضرورت په بنیاد باندې ایجاد دی، د ضرورت په بنیاد باندې استعمال دی. په دین کې دنده چې کوم دی هغه یې نه ګڼي، نو بیا ښه دي که نه. دغه ته بدعت لغوي بدعت للدین دا وایي. عمر رضی عنه چې کوم دی په تراویح کې خلق راجمع کړه او په یو امام پسې ودرولو، ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه، او بیا یې وفرمایل نعمت البدعة هذه، دا ډېر ښه بدعت دی، یو ناشنا کار مې وکړ. دا هم بدعت لغوي دی، ځکه چې نبي علیه السلام په زمانه کې تراویح وي او په جماعت سره هم شوي وي، 3 شپې چې کوم دی تراویح په جماعت سره شوي دي. او بیا وروسته خلق زیاتېده، نبي علیه السلام دا خلق منع کړه، په 4مه شپه باندې بیا راونه وته، او زه یریږم چې هسې نه چې په تاسو باندې فرض شي. نو بیا چې فرض شوی، نو بیا به نه شئ کولی. نو په 4مه شپه بیا نه راوتی. نو تراویح ثابت دي، او تراویح جماعت هم ثابت دي. خو وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې خلکو دا تراویح کولې، خو ځانه به یې کولې. نو عمر رضی الله عنه زمانه چې راغله، هغه هم اول څه نه وي، خو وروسته چې بیا جومات ته لاړ، مسجد نبوي کې چې دلته یو سړی ولاړ، دغه ځای ولاړ، دغه ځای ولاړ، نو دا انتشار دی. یو هغه ابی ابن کعب رضی الله عنه یو غټ قاري و، هغه ته یې خو د قرآن ماهر و، وی راشه مخکې شه او ختم کوه د خلکو له. نو دا ټول خلق یې په ودرول هغه پسې. نو دا په یو امام پسې جمع کوله، دغه چې کوم دی ناشنا کارنامه هغه وکړه. نو لغوي بدعت و دغه، نور په دین کې هغه نوی کار نه پیدا کړی. دویم بدعت شرعي دی، هغه احداث فعل او مقال على غیر مثال سابق فی الدین. په دین کې یو نوی کار یا خبر را پیدا کول چې د هغې مثال مخکې په دین کې نه وي، یا ما لا اصل له فی شرع، هغه کار کول چې د هغې دپاره څه دلیل په شریعت کې نه وي. یا علامه شاطبي وایي چې البدعة طریقة فی الدین مخترعة تزاحي الشریعة یقصد بالسلوک علیها المبالغة فی التعبد لله سبحانه. بدعت چې دی په دین کې یو نوې طریقه پیدا کول ته ویل کېږي چې هغه د شریعت سره مشابه وي، د دین سره مشابه، او د هغې په هغه طریقه باندې عمل کولو کې مقصد د دې سړي دا چې د الله تعالی په بندګۍ کې زه مبالغه وکړم، زیادت وکړم، نو دا د دین سره مشابه وي. او دی وایي چې زه په دې دین کې زیاتې وکړم، ښه کار وکړم، زیات حکم ومنم. نو چې موږ ته چې کوم نقل دی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د هغه ومنو، ځانه چې زیاتې پکې کوو، نو دغه شی شو، دا روا دی، دا ټیک نه دی. دغه ته بدعت حقیقي وایي. لکه خوارج چې کوم دی هغه بدعت دي، په هغو کې غلطې عقیدې دي،
مسلمانانو ته کافر وایي. مثلا جهمیه دي هغه د الله پاک د صفاتو ته انکار کوي. شیعهګان دي هغه علي رضی الله عنه ته اله وایي، خدای ورته وایي. یا وایي چې دا وحی چې کوم دا په علي رضی الله عنه باندې راتله، خو جبرئیل علیه السلام خطا شو چې په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې وحی راوړه. دا اوس نوې خبرې دي. دارنګه قبرونو طوافونه کول، هغې باندې جنډې لګول، غلافونه پې اچول، ګمبتونه پې جوړول، هغې عرسونه کوله، عرسونه میلادونه کوله، دا شانې په قبر باندې چیله ویستله. دا ټول د شریعت د خلاف خبرې دي. او په دې کې دا بدعت حسنه سیئه پکې نشته، دا ټوله سیئه ده، بده طریقه ده، غلطه طریقه ده، ګمراهي ده. کل بدعت ضلاله. بل قسم پکې دی هغې ته بدعت اضافي وي. د عبادت او عمل اصل په دین کې ثابت دي، لیکن د هغې مقدار، د هغې طریقه، د هغې وخت تخصیص هغه د ځانه بغیر د دلیل نه وکړي، هغه مقرر کړي او بیا پکې ثواب ګڼي. لکه احتیاطي لمونځونه کوله، قضا عمري په روژه کې راجمع شي. مخکې به خلکو دا چل کوو، اوس هم په دې پنجاب بسنه او په دې کې راجمع کېږي. د رمضان په آخره جمعه او راجمع شي او بیا جو د سحر بانګ ووایي، جو اقامت وکړي، بیا د ماسپښین بانګ ووایي، بیا اقامت وکړي، بیا د مازدیګر. دا ټول لمونځونه په یو ځل باندې دا قضا راوګرځوي. چې څومره قضا لمونځونه و دا ټول ادا شو، مزې کوئ. نو په یوه ورځ لمونځونو باندې دا ټول لمونځونه هغه معاف کړي. صداقات دي، صداقت چې کوم دی هغه خو شته په دین کې، د هغې لپاره اصل شته. خو د ده خاص کول د جمعې په شپه، دا خیرات به زه هله کومه چې جمعې شپه راشي، هسې نه کوم، دا نشته، دا بدعت. د سنتو نه وروستو، د جنازو نه وروستو اجتماعي دعاګانې کوله، دا نشته. بلکې بعض علما وایي چې د فرض نه وروستو چې دا موږ په کومه طریقه باندې التزام کوو د امام سره، چې امام لاس پورته کړي، موږ ورسره مقتدیان لاس پورته کړي، چې هغه لاس کښته کړي، دا ورسره لاس کښته کړي، هغه ته انتظار کوي. هغه پکې اللهم انت السلام وانت السلام چغه کړي، دا پکې په زور ووایي. نو خپل رضا باندې دعا نه کوي، خو چې دا امام څه کوي دا هم دغه التزام او لازم ګڼل، دا هم بدعت دی. دین هم دا بیا رواج شي. دعا له به لاړ شي د مړي، 9 کسان به په یو ځل لاړ شي، هغه یو به لاس پورته کړو، هغه لاس پورته کړو، بل خوا کې ناست هغه بیا به لاس پورته کړو، هغه بل بیا به لاس پورته کړو. چې ماښام کېږي هغه مړي خاوند چې دی د هغه دا اوږې خېږي، دا لاس کته کا پورته کړه. خو یو کس ووایي چې دعا وکړئ، دغسې دعا چې کوم دی ثابت هم نه ده. د مړي دا دعاګانې د تسلی او د تعزیې الفاظ دي، هغه ته د تسلی خبرې کول دي. یو صحابي چې کوم دی هغه په غزا کې شهید کېده، نو د هغې نه مخکې چې کوم دی وصیت یې وکړو، خپل وراره ته یې وویل چې ته لاړې او که زه چېرته شهید شوم، نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته به ووایي چې زما دپاره دعا وکړي. هغه دغه وصیت راورسوه، نو بیا نبي علیه السلام د هغه دپاره لاس پورته دعا یې کړوه. خو نور دا چېرته ثابت نه دي چې مړی شوی د نبي علیه السلام راغلی د لاس پورته دعا وکړو یا صحابه کرامو. اوس هم په دې عربو کې دغسې دعاګانې نشتي، نه کېدي هلته، نه کېني دې ته. نو دا بعضې په درېیمه ورځ باندې بیا خصوصا چې درېیمه ورځ شي، نو بیا راغونډ شي او ملا راولي د بهر نه، اختتامي دعا. نو اختتامي دعا خو دا نه ده که نه، دا خو سبا له یو سړی راغی هغه دعا کوي، نو ته به بیا دا دعا نه کوې. او که بله ورځ راغی، زموږ دا لاسنیوي چې دي دا خو په میاشتو نه چې د کاله پورې چې بهر سړی او بیا راشي د بهر نه، لکه عربو کې د یو ځای بل ځای هغه راغی هغه دعا کوي، نو سړی ورته دا ویلی شي چې دعا مه کوه. نو ختم څنګه اختتامي دعا خو نه شوه که نه په درېیمه ورځ باندې، نو اختتامي دعا نو د بهر نه ملا راولي یا هغه خپل ملا په دې باندې مجبوره کوي. نو دا شی خو شروع شو، خو د دې ختمول چې کوم دی هغه به بیا مشکله، بیا په ډزو هم نه ختمېږي. دا اوس بدعت دی، دا ناروا شروع شو. نو بیا ختمېږي نه، بیا خلق دا خلق هم بیا تنګ وي د دې نه، ځکه چې دې کې بیا نوي نوي نخرې بیا راوځي. د بهر نه چې ته راولې بولا راولې د مینګورې او د باډخیر او د دې نه، هغه به هم بیا څه غواړي که نه، هسې خو بیا نه ځي، هغه به کرایه ورکړئ، دغه پیسې به ور ورکړئ. دا اسان کار خو نه دی. دغه شانتې په زوره په جهر هغه ذکرونه کوله، د اذان نه مخکې په جهر سره درودونه ویله، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله.
دی پنجاب کې په جماعتونو کې دغه درودونه وي بانګ لا نه شروع شوی او د هغې نه مخکې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا ټول بدعات د سنت طریقو شکل بدلوله نو دا یو جهل دی سړی رور بیا شرک راکاږي شرک او شیطان ته دا بدعات ډېر خوښي ځکه چې نور ګناه چې دی هغې کې هغه سړی ګناه دا ګڼي که نه د هغې نه بیا توبه وباسي چې کوم بدعات وي نو هغې ته خو دین وایي دی که نه دا ثواب پکې ګڼي نو توبه خو ترې نه وباسي نو علما وایي چې په دې محراب کې دنده یو 100 بوتلې د شراب وڅښي دا به ښه وي د دې نه به توبه وباسي خو چې یو بدعت یې وکړو د دې نه خو توبه نه وباسي هغې ته دین وایي که نه نو دغه ښه نه دی اذا قضا و اذا قضا امرا او هر کله چې اراده وکړي الله پاک د یو کار اراده وکړي دا 15 برات دی چې کله الله پاک په خپلو ارادو پوره کولو کې اسبابو ته حاجت نه لري او هېڅ مراد د هغه د ارادې نه نشي رسو کېدی او نه مخالف کېدی شي نو د هغه بیا زوی ته څه ضرورت دی چې هغه زوی حقیقي ولد او که حکمي نازولی او نایب وي هېڅ ضرورت د هغه نشته هغه ته چې یو کار ته ووایي چې شا نو شي هغه کار موجود شي نو په دې کې رد دی په دې باندې چې عیسی علیه السلام هم بغیر د پلار نه په کلمه د کون سره پیدا شو او فرشتي چې دی هغه هم الله پاک په کلمه د کون سره شا نو پیدا شو ځکه چې په فرشتو کې خو هغه توارد تناسل نشته هغه دپاره پلار او نیکه او دا نه نسبنامه نشته جبري علیه السلام پلار څوک دی مور یې څوک ده او رور یې څوک دی خور یې څوک ده دا نشته خو په کلمه د کون باندې پیدا کېږي او بیا یي عمرونه ډېر زیات دي خوراک څښاک د دې دا نه کوي پیریان خوراک څښاک کوي هغه څاروي هم ساتي او د هغو هم خوراک څښاک کوي او د هغو دپاره غوجرې هم شته د هغو دپاره هر څه شته ځانه پی مې هم خوري خو فرشتي دا خوراک مراک نه کوي عزیر علیه السلام الله پاک پیدا کړی دی د الله پاک بنده دی نو هغه څنګه د الله پاک بچی کېدی شي اذا قضا امرا هر کله چې فیصله وکړي نو قضا د فیصلې په معنا باندې هم راځي قضا د حکم په معنا باندې هم راځي وقضینا الی بني اسرائیل حکم کړو بني اسرائیل ته کله په معنا د ارادې سره راځي دلته دا اذا قضا امرا کله چې اراده وکړي الله پاک دی امر دغه معنا ده کله په معنا د بیان سره راځي قرطبي داسې اته معنی کړي دي او د دې ټولو رجع دې ته کېږي چې یو شی سرته ورسي ختم شي دې ته قضا وایي قضا امرا چې کوم دی دین په معنا باندې هم راځي من احدث فی امرنا هذا څوک چې زموږ په دې دین کې یو نوی کار ایجاد کړي او په دې کې نه فهو رد مردود دی لکه یا دلته راځي و اسراف ودا فی امرنا خدای موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي او اسراف زموږ په دین کې زموږ د دین کې کوم زیاتې شی دی هغه موږ ته معاف کړي کله په معنا د حکم سره هم راځي کله په معنا د شان سره راځي داسې څوارلس معنی د دې دي دلته مراد چې کوم دا کار دی اذا قضا امرا هر کله چې اراده وکړي الله پاک د یو کار فانما يقول له كن فيكون هغه ته وایي شا نو هغه شی موجود شي فهو يكون نو اوس په دې باندې سوال دی چې یو شی به یا موجود وي یا به معدوم وي نه به نو که موجود وي نو هغې ته خطاب کول چې کن شه موجود شه نو دا خو تحصیل د حاصل دی یو شی حاصل دی شته او بیا ورته وایي شه موجود شه نو دا مناسب نه بېفایدې کار دی او که دا شی معدوم نه وي نو هغې ته خطاب څنګه کوي چې ته شه چې نه وي نو هغې ته څنګه وایي چې موجود شه نو د هغې جواب دا دی چې معدوم په دوه قسمه دی یو معدوم حقیقي دی چې هغه الله پاک بالکل هغه نه موجوده وي او د هغې اراده یې نه وي کړي نو هغې دپاره د کون الفاظ نشتي دا لفظ نه استعمالوي الله پاک او دویم معدوم چې کوم دی په درجه د امکان کې دی چې الله پاک د هغې اراده وکړي چې دا شی موجود شي نو هغه د ما حضره فی علم الله ته خطاب دی کوم چې د الله پاک په علم کې دی هغې ته ووایي چې شه د خدای په علم کې دی دا شی نو یا داسې ووایي چې دا موجود چې دی دا په دوه قسمه دی یو خارجي دی یو موجود علمي او ذهني دی په ذهن کې نو دلته که هغه شی په خارج کې نشتي بهر په کائنات کې نشتي او د خدای په علم کې دی نو هغه ته وایي شه یو هغه شی چې کوم دی موجود شي د دې مثال داسې لکه مصنف چې کتاب لیکي نو په اول خطبه کې وایي فهذا کتاب نو دا کتاب دی نو دی خو اوس یې شروع کړه اوس ته اولنۍ پاڼه لیکي او په هغې کې هذا کتاب دا کتاب دی کتاب کوم دی نور پاڼې خواخوا خالي پرتې دي دا کتاب د ده په ذهن کې دی برام ده یو خاکه تیاره کړې ده دا فارس هر څه یې تیار کړی دی په یو موضوع باندې کتاب لیکي چې دغه
ټاپکونه وي پکې نو دا هر څه د په ذهن کې دي نو هغې ته د اشاره کوي نو الله پاک هم دغه شي ته اشاره کوي چې کله هغه شي اراده وکړي نو هغه ته وایي شا موجود شه فیکون دغه شی موجود شي بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی واذا قضا امرا هر کله چې فیصله وکړي الله پاک د یو کار فانما یقول له کن فیکون یقینا وایي هغه ته شا موجود شه فیکون هغه شی موجود شي بنا ظلمنا لا اله الا انت سبحانك اني